بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو طبیعت هم ناسازه دی، خو دا کومه مورکې چې ده د ثوابۍ نه راغلې ده. خپلې مجبورۍ بېوسۍ او نستۍ دې در ته راوستې ده. دې لور وه، واده یې کړه، 6 میاشتې پس هغه ظالم ووژله. ظالم ګرفتار شوی دی، خو د وکیل وس یې نه کېږي. ثوابۍ زمونږ نه ډېره لرې ده، خو چېرې دې ځای نو ما به له وکیل ورکړی، نو د هغې په وجه باندې ژوند دی ډېر ناقلاره دی. خو زه یم په دې معاشره کې په ښځو باندې تشدد، ظلم، بربریت او جبر ډېر زیات شوی دی. میندو ته مې خواست دی چې خپلې لوریانې واده کوئ، ځان پرې دومره مه تنګوئ چې بیا پرې کړېږي. د هغې نه ښه داره چې په کور دته موجود وي. دا منیاري خرڅوي او په هغې کې دا کیس هم کوي او ژوند هم تېروي. ثوابۍ کې د کوم ځای اسمیله مناهل ښه څه مسله بس جی غریبی میرے دغه ملکانانو کرو مې خدمت کو دا منیاري به مې خرڅوله، خاور مې نشي تماشې کوي. زوی مې داسې لږ تکړه دی، هغه نه پوهېږي ډېر. یو مې زوی د رشکې وهلې، دا خپه یې خرابه ده، 7 کالو لري. دغه سخته را باندې تېره شوه، بیا را باندې خپل اپریشن مې وکړو. دا لور مې واده کړه، څه شی مې ترې وانغېسته، خپل اندرورځی مې و، سړي مې خپل سکه خورهیې و او ډېره په سود مې وله ورکړې وه. او دکه د سوال بچي مې په پردو کوڅو کې په پردو خدمتونو کې مې سنبال کړله. او د واده په 6مه میاشت یې وویشتله، بې ګناه بې خطا، نه جنګ او نه جګړه، هېڅ مې زیاتې مې ورسره نه و کړې. د هغې ډېرې مینې او د هغې ډېرې نیکۍ په بدل کې ما د خپلې لور مرګ راکړو. اوس زما خو دغه وس چې واده مې وکړو، دغه را باندې قرض و. اوس یې غم شو، پکې ډېرې سختې را باندې تېرې شو. اوس زما د وخت رزق شته او د وخت نشته، او زه 6 روپۍ قرضدار یم، د یو نه راخله د بل نه. اوس چې کیس مې جمع کول 10,000 روپۍ مې راواخیستلې. په منیارۍ کې زه دومره ګټم چې د کور خرچه پکې نه کېږي، زما بچي او پکې ناجوړتیاګانې راشي. خپله دارې لکه ټوله دغه یم اپریشن مې کړی دی او خپله منډه ترړه وخم. بس دغه د نور هېڅ وس مې نه کېږي. ډېرې غریبۍ او د ډېرې مجبورۍ د لاسه زه دې ځای ته رالم. دی ولې ویشته؟ هېڅ بېسه، نه جنګ او نه جګړه، دکه وه شپوله زه او شپوله مزه. ښه په دغې مور راوستله، خواښې راوسته، شپې وکړله ورسره. دا تسار لاړله، وي دا به شپې وکړي، بیا به ورپسې یا خاوند راشي یا اسخر. او دې ماښام راغی، کاغذونه یې ما پسې راوړلي، بس تاسو زما نه خلاص او زه ستاسو نه خلاص. بیا یې راکاره شپه وکړله، ما یې زه بس دې خیر دی لږ دی، بس لاړ ووتو. او په بلې شپې ته ماښام راغی او دا پلار هم ناستو، ټول ناستو، او دې سره دا ناسته وه، د وروڼو خویندو سره ډوډۍ یې پخې کړې او ناسته وه، خبرې یې کولې. د ورته ویې ته ځې ما سره جینۍ؟ دې ورته وایي تا خو ما سره کاغذونه هم راوړله او داسې خبرې دې راته وکړې، ما تا سره څه بد کړي دي؟ دا راپاڅېدله، وي زه اودس چاردام کوم، مونځ کوم، ماسخوتن مونځ ته یې ځان تیارولو. دې راووته، ماما زه دې سره د پردې سوال جواب کوم. مونږ وایي زه بس د پردې ښځه خاوند دي که نه، خیر دې به خپله کې څه وي، دې کې به زما دې لور چاردام وکړو. مخې وچه دا سلخانې نه راووته، ده ورته تماچه دې چا کړې، ابو ما ولي چې څو ابو یې رامنډه کول، ته بیا ډز ایستې. په یو ډز زما لور په دې غوږ لګېدلې او په سر یې ویشتې وه. د هغې بلکل مازغه راوتو. بیا لکه ډېرې پرزولې، یو څه بل څه، خو چې البته سړی مړ شي او هغه خو پلار یې هم نشو ختم کړی دی او زما یوازې څه کړو او واړه وروڼه خویندې. بس دغه ورور مې بیا کور ته کټ راوړو، خدای دې وله ژوند ورکړي. هغه زما هغه لور سنبال کړله او منډه ترړه د پولیسو هر څه هغه سنبال کړله. زما هغه ورور هم غریب دی، بې وسه دی، خو لکه خور یې بیا هم په بدو سود نه شوله. زما پردې کور دی چې کرایدار کور کې اوسېږم. هغې راته هغه کرایي معاف کړه، 6,000 روپۍ میاشت راته جمع شوي وي. هغې راته پرېښودلې. اوس زه دکه دې دپاره راغلی یم چې لکه زما هېڅ وس نه کېږي. ستاسو په کور کې ویشته؟ زما په کور کې یې ویشتې ده. تاسو بیا لیک ونیوه؟ مالک بیا زموږ نه لاړ، وتښتېدو، ځان ته یې ورلر کړو. زه خو په لور شومه، پلار یې ورسره پرزولې مرزولې کړې وې. بیا په سبال یې ونیسو، کور کې بیا خپل کور ته تلې، هلته کې یې ونیسو. واده په خوښه کړو؟ واده ښه په خوښه یې کړې وه، ډېره په خوښه یې کړې وه. دا موږ سره وړوکې لوی شوی وو، زما دې سړي خپل سکه خورهیې وو او بس دکه شان چل یې را سره وکړو. زه لکه ډېر ما ته خلکو وایي چې تا به دا، خو ما ته نه څه معلوم. دا اوس هم دا جینۍ چې را سره راغلې، دا مې دې سړي د پپو لور ده. دې راته وي راشه، زه به د خدای د رضا لپاره لاړه شم، منډه ترړه ورسره ووایم. کتونکو 0348 38 15 620 دا د دې د ټلیفون نمبر دی، امداد له راغلی ده. په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر خو مې خو موږ ته رالیږي او خو دې ته رالیږي. خو ضرور ورسره کومک او مرسته وکړئ چې دې ظالم ته سزا میلو شي، چې بیا په کور کې
د چالور خور نه ولي. کتونکو ابلو ما یو پروګرام کړو که نه چې سخا بابا ته لاړه شو مزه لاړله په ټیلیفون یې ورله طلاق ورکړه، اوس یې تېنه زوی سار کړی دی. هغه جینۍ زوی پسې لیونی شوې ده او دې کې عدل بدل شي. نو اوس ورته وایي چې یاره ته دا بله لور چې کومه دا هم پرېږده. د دې نه مخکې چې کوم دی هغه یو بل کیس مې ورته بیان کړ چې خاوند لګي شو او په خپله ښځه باندې د کټ په خپه باندې دا خپه ووخي او دا خپه پړسېدلي او 2 ورځې او شپې چې کوم دی نو په کمره کې بنده کړي. دا په زنانو تشدد دی. ښه دغه زنانه راله تا بیا په کور کې ویشتله، 6 میاشتې سره واده شوي دي، انتخابي ظلم زیاتې شوی دی. دا مدد له راغلی، تعاون له راکلی، غریبه ده، منیاري خرڅي او په دغه منیارۍ کې د خلکو او د خپلو بچو ژوند تېري. څو بچي دي؟ 4 5 دا یو چې نه ماشه 4 او خاوند یې نشې تماشې کوي. نو ضرور ورسره مرسته زموږ د طرفه دا یو به جوړه ځان سره واله. ښه صحیح ده. او ګڼکپان نه به ځان ساتي، ګڼکپان به هم راته کار کوي چې انعام دې وترې. ښه کتونکو ضرور یې تعاون کوي. ډېره